بچی دی سمر ډیریږي د هر بچی خپل قسمت خپل مقدر دی رزق کې به برکت پیدا کی د ځوان خپل قسمت دی او د کور والے خپل قسمت دی نکاح سره د دې ځوان دی قسمت سره د تور سره قسمت او تړل شو نو رزق زیات شو که کم شو رزق زیات شو په دوه کسانو رزق راځي تزوجوا النساء فانهن ياتين بالمال تاسو نکاحګانی کوي د خزو سره کما ناوي چې ستا کور ته راځي دا په مال او په رزق راتک دی التمسوا الرزق في النکاح رزق په نکاح کې تلاش کې عمر رضی الله عنه فرمایل حیران ماغه کست چې مالدار کېدل غواړي او د نکاح نه علاوه په بل څه کې تلاش کې دا زما په سمج کې ناراضي مالدار کېدل غواړي نکاح کا قسمتونه دو شو او چې به دې بچی پیدا کی استاد هر بچی خپل قسمت مقدر دی وفي السماء رزقكم وما توعدون استاسو رزق د اسمان نه دی فان الرزق مقسوم حدیث کې راځي رزق د مخ کې الله تقسیم کړی دی نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین ستا قسمت مقدر دا بدر تخامخا ملوي اگر که د دوه غرونو لاندې ولینی وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت اليدین چې قسمت مقدر کې دینی د دې دوانو لاسونو لاندې به نه به ملويږي درته نو زما محترم په اولاد بد الله شکر ادا کو دا اولاد سره به خیانت نه کو او دا اولاد یو سو غټ حقوق دي داغه به خیال ساتو حدیث کې راځي من ولد له ولد فليحسن اسمه د چام کور کې معشوم پیدا شو په مور پلار لومبني حق د مزیدار نوم ورلکیدا اول ما ينحل الرجل ولده اسمه فليحسن اسمه لومبني هدیه او تحفه چې مور پلار خپل بچی له ورکې د خنوم په شکل به ورکې سموا اولادکم باسماء الانبیاء خپل بچو له پیغمبرانو نمونه دی فانکم تدعون یوم القیامت باسمائکم وباسماء ابائکم تاسو ته د قیامت پورس په نوم سره او د پلار په نوم سره आवाज کی احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن الله ته په نومونو کې خوښ نمونه عبد الله عبد الرحمن دي مزیدار نوم بچی لکیدا دا د بچی په موږ تاسو باندې لومبني حق دي پیغمبر اسلام زمانہ کې چې کوم کس به مسلمان شو پیغمبر اسلام به لومبي تاسو کو استانوم سدي چې نوم به غلط نوم به ورله بدل ابو هريره رضی الله عنه د یمن نرالی او دوس قبیلی سره تعلق دی دیرش کال عمر اسلام قبول کو خیبر فتح شو پیغمبر اسلام دې تاسو کو نوم دې سدي وي عبد الشمس د نور بنده پیغمبر اسلام ورنوم بدل کستانوم شو عبد الرحمن بل یو کس را لید پیغمبر اسلام خدمت کې حاضر شو ستانوم سدي غیان غیان معنی د سرکشا پیغمبر اسلام ورنوم بدل کستانوم شو رشدان هدایت یافته بل کس را لید نوم دې سدي عاصی عاصی معنی د ګناګار پیغمبر اسلام ورنوم بدل کستانوم شو مطیع فرمان بردار ګن کسان رال پیغمبر اسلام دې تاسو کو د کم زین رالی کمی قبیلی سره تعلق دی بنو غیان نو غیان معنی خو سرکشا نو قبیلی له نوم بدل کستا سنوم شو د قبیلی بنو رشدان رشدان معنی د هدایت یافته خوش قسمت او هدایت یافته کامیاب نو نوم به پیغمبر اسلام بدلو یو زنانه د داغینوم دی برا پیغمبر اسلام ورنوم بدل کستا نوم شو زینب پیغمبر اسلام به نوم بدلو او دا نوم دومره هم سیز دی بعضی موقع کې به پیغمبر اسلام د کافر نم تپوس کو یو کافر په لار روان دي سپی کې پړې چولې دی روان کړي دي پیغمبر اسلام دې تپوس کو یلک نوم دې سدي نا کافر ورته وي زمانوم دې ظالم ظالم کو تاسو پیژنې وې دې سپی نوم دې سدي وې راشد راشد معنی د نیکبخت خوش قسمت هدایت یافته کامیاب پیغمبر اسلام تو فرمایل الک مناسب بدی د سپی سره د نوم بدل کا راشد نوم ځان لکه دا ظالم نوم د سپی لور پیغمبر اسلام بد نوم تپوس کو او د اسم په مسما اثری د خنوم خاص سری د غلط نوم غلط اثری او د نوم تپوس بد عالم نکو زګه بدی نمونو کې بازي نمونه دي معنی ټیک دا روایتو کې راغلي دا بچو لمغ دی افلح نافع یسار نجی برکت دا سډیر نمونه دي پر روایتو کې راغلي دا بچو لمغ دی ولی مغ دی د هر نوم وجه کتابونو ذکر کړی دا ای باندې عالم پی نو موږ نوم ورله خپل خوخه کې او به د معنی ته پوس د عالم نکو اکثر زمون خلک د فلمي اکټر نوم بچی لګي په ډرامه کې ورله نوم خوخ د انګريزانو نوم ورله کې د کرکټیانو نوم ورله کې د خپل پارټي د مشر نوم ورله کې یو ځل یو سړی باندې تاسو کوی زمکه په بل پارټي کې
او زمانہ می تیر کړی و وی لور می وشو غیله می بنظیر نوم کې او زوی می چې شو غیله می بلاول نوم کې وی پاټي را سره ډیر زیاتیو کو یو نیم کالو شو پاټي می پرخې ده او چې خپل کور تراشه مخبل بنظیر می بدی شو بلاول می بدی شو وی د خپل ته چې ګوره مسکار راځي وی څه چلو تبه د پاټي مشر ته ګوره ته بچی نوم معصوم له چې کلم نوم دی د عالم نه به تاسو کو زرانو نه به نوم تاسو هم نه وغه په معنا نه پی یاره قران نه پی